الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد زما محترمو د مس په باره کې یو څو ضروري مسائل بیانو. دا مسائل خپل هم زده کړئ او خپل کور کې هم دا بیان کړئ او نور ملګرو ته هم ووایئ. لومبۍ مسله دا ده چې یو امام مسجد ته راشي او جماعت کې مسجد کې مقتدیان موجود نه وي نو دی بخپل مونځ ځان له کوي او که نه بل مسجد ته به جمع کې به شاملېږي. نو علما فرمایي دغه امام د اذانو کی او اقامت دیو کی او ځان له خپل منځو کی د تب الله تعالی د جمع ثواب ورکړي. بل مسئله دا ده امام سره مقتدیان ولاړ دي یو مقتدی پکې التحیات داونه وي نو آیا دی به دا مونځ دوباره راګرځي کنه دی به سجده سهو کوي دی به څه کوي؟ نو علما فرمایي د باندې سجده سهو هم نشته دی او دوباره مونځ پې هم نشته دی. بله مسئله دا ده امام پسې مقتدیان ولاړ دي یو مقتدي د کس د التحیات داونه وي نو آیا د باندې سجده سهو شته او کنا او دی به دوباره مونځ راګرځي او کنا؟ نو مسئله دا ده چې د باندې سجده سهو نشته دی دی به دا مونځ دوباره راګرځي. دا د ده نه چې کم کمی راغلی دی چې د دې تلافي وشي نو دی به دوباره مونځ کوي خپل. درېمه مسئله دا ده چې کله امام ودرېږي او مقتدیان یو طرف ته ټول ودرېږي یعنی برابر نه وي یو طرف ته زیات وي او بل طرف ته کم وي نو آیا دا څنګه دی؟ نو چې کله مقتدیان راشي او دی یو طرف ته ودرېږي او بل طرف خالی پرېږدي نو دا مکروه دی. مقتدیان له پکار دي چې دواړو طرفونو ته ودرېږي او دواړه طرفونه دا برابر کړي. په بله مسله دا ده په دې مقتدیانو کې اکثر مختلف غونتې خلک وي. بعضې جماعتونو کې زنانه مونځ کوي بالغان پکې مونځ کوي خنثی مشکل دا پکې مونځ کوي دا جماعت ته راځي مونځ دپاره. نو آیا د دې ترتیب څنګه دی دا به څنګه ودرېږي؟ نو ترتیب د دې د صف دا دی چې کم مشران دي هغې به لومبی ودرېږي. دویم به ورپسې ځوانان چې کم بالغان دي دی به ودرېږي. دریم به ورپسې چې کم خنثی دي هغې به ورپسې ودرېږي او څلورم کې به ورپسې هغه بالغانې زنانه دا ودرېږي او اخیره کې به دا نابالغه چې کم ماشومانې دي دا به ودرېږي. دا د دې سب ترتیب دی. اوس بله مسئله دا ده چې کله یو امام یو رکن ادا کوي نو مقتدي له پکار دي چې هغه سره هغه رکن دا ادا کړي. مثال کې یو امام دی هغه تکبیر تحریمه نیت دا وتړو نو مقتدیان له پکار دي چې د سره یو ځای نیت وتړي. یو امام رکوع له لاړو نو مقتدیان له پکار دي چې د امام سر رکوع له لاړ شي. د رکوع نه امام سر راوچت کو نو د مقتدیان له پکار دي چې دی هم د رکوع نه سر راوچت کړي. دغه شانته امام سجدې له لاړه د سجدې نه واپس راوچت شو بیا سجدې له لاړه بیا د سجدې نه راوچت شو نو مقتدیان له هم دا پکار دي چې د امام تابعداري وکړي. اوس یو کس دی هغه لومبۍ قاعده کې امام کېناستو امام التحیات دا زر ختم کو پاسېدو شاته یو مقتدي داسې دی چې هغه ختم کړی نه دی نو آیا دی به ودرېږي او که نه؟ نو اوس دې مقتدي له پکار دي چې خپل التحیات دا ختم کی واپس دی ودرېږي. د خپل ښه په کلاره باندې ختم کی او بیا دی ودرېږي امام سر دی یو ځای ودرېږي. نو دا یو څو مسائل دي
دا نور ملګرو سره هم شیر کوي او خپل هم زده کوي او خپل کور کې ماشومانو ته وښایي. جزاکم الله احسن